بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال مدنية. سورة الأنفال مدني سورة. سورة الأنفال سارنا شروع ندي سورة د مخکینی سورة یعنی د اعراف سره مناسبت او ربط دادي چې په سورة اعراف کې د شرعي احکام پر رسول باندې د هغه دعوت باندې تیزی ذکر شوی. اعراف کې بده کې جهاد په سبیل الله ذکر کیږي چې کله کله دغه دعوت مخې ته رکاوټونه پیدا کیږي. دغه رکاوټونه د ختمولو لپاره شریعت جهاد په سبیل الله راولي کو چې ظالمانو زور اغمات کی او د دعوت لاره کولاو کی. دا دغه سره بدغه طریقه د انفال د اعراف سره مناسبت او ربط شو. د دې صورت مرکزی عنوان چې کوم دی نو هغه ترغیب د قتال فی سبیل الله ته، یعنی د اسلام د غلبې د لپاره قتال فی سبیل الله د لپاره خلق را فارول او خلق په دې باندې مطمئن کول. دویم چې کوم دی دا مسله ثابتول چې د غنیمتونو تقسیم اختیار د الله تعالی سره دی او د هغه تصرف اختیار الله تعالی نبی علیہ السلام لور کړی دی. نو غنیمتونو مال په خپل مرزه باندې تقسیمول لا ټیک کار نه دی، بلکې د لپاره شریعت او قاعده خو درې ده او قاعده مطابق به تقسیمیږي. سورۃ الاعراف دا مکمل په دوه حصو کې تقسیم دي. بدغه دوه حصو کې مختصره خلاصه راغی دا ده. یو په دې کې دا مسله ذکر کیږي چې د غنیمتونو د تقسیم اختیار د الله او د رسول سره دی. خلک په دې کې خپل سوچ نه کوي او خپل اختیارات په کې نه چلای. دویم دا مسله دغه د لپاره دغه مسلې د لپاره تقریبا 14 اسباب ذکر شي، 14 وجوهات ذکر شي چې غنیمتونو تقسیم اختیار د الله تعالی سره دی، د رسول سره د خلکو سره نشته، ولی دغه د لپاره 14 وجه ذکر شي. دغه نه ورسته بیا قتال فی سبیل الله ذکر کیږي او د قتال فی سبیل الله د لپاره 14 قوانین ذکر کیږي چې قتال فی سبیل الله څه ویل کیږي، د کوم اصول لاندې به جنگ کیږي. هغه د بار بدیا له اصول ذکر شي. بیا د هغه نه علاوه د توحید د لپاره بدیا له کلمات ذکر شي او د الله تعالی صفاتی بیا له نمونه به ذکر شي. دا د غون صورت خلاصه شو. بیا د دې تفصیلی خلاصه دا مختصره خلاصه. تفصیلی خلاصه دا د غون صورت په دوه بابونو کې تقسیم شو، په دوه حصو کې تقسیم ده. اولنۍ حصہ دا 40 نمبر آیت پورې ده او دویمه حصہ د اخیره پورې ده. بیا اولنۍ حصہ چې 40 پورې کومه ده نو دا په دوه بابونو کې تقسیم ده. اولنۍ باب د 19 نمبر آیت پورې دی. د 19 نمبر آیت پورې چې کوم سبقونه دي هغه خلاصه لنډه ده. اول سر کې د غنیمتونو د تقسیم اختیارات ذکر کیږي چې د الله سره دي. دویم د مسلمانانو د مؤمنانو 15 صفات به ذکر شي او درېما د جهاد په سبیل الله یو قانون به ذکر شي په اولنی باب کې. دا د اولنی باب خلاصه شو د 19 نمبر آیت پورې. د آیات شان نزول باره کې دوه واقعات مشهور دي کوم چې د احادیث معتبر کتابونو نقل کړي دي. یو واقعه دا چې کله د بدر جنگ وشو، دا د هجرت په دویم کال د هجرت په دویم کال باندې شوی دی د بدر په مقام کې او په دې کې مسلمانان 314 کافران د زرو نه برو. په دې جنگ کې الله تعالی حق غلبه ورکړه، مسلمانان غالب شو، کافرانو ماته وخوړه او د کافرانو نه ډیر زیات قیدیان او غنیمتونه د مسلمانانو لاسونو ته راغلل. د دې نه مخکې د غنیمتونو شرعاً څه اصول او احکام نه و، بلکې د نبی علیه السلام د رسالت نه وړاندې د نبی علیه السلام د راتګ پورې شرعي حکم دا و چې غنیمتونو مال به خلک نه استعمالوي، د دې استعمال ټیک نه و. د هغې دپاره طریقه او ترتیب دا و چې کوم د غنیمتونو مال د کافرانو نه به جنګ کې ونیولی شي نو دا به یو شړې ته ویوړلی شي او کې به ښودلی شي. نو چې کله به ویوړلی شو نو د اسمان نه به یو اور راښکته کېده به یې سېزو او چې کله به یې وسېزم دا پر دې خبرې دلیل و چې دا جهاد د شریعت موافق و، الله قبول کړی دی. او چې کله به دا مال ونه سوځېدو نو بیا به د دې خبرې اندازه و چې دغه جهاد الله ته منظور نه و، دا په خپلو اصولو باندې برابر نه و، دا غلط شوی دی.
د دې نه مخکې به خلکو د جهاد مال چې کم دی غنیمت دا به خلکو منحوس شي ګاڼو کور کې به نه پرې خو د چا به نه استعمالوه بده شریعت کې د نبی علیہ السلام بدن کې د مسلمانانو لپاره دغه استعمال جایز وګرځید خو اصول ولا نو نازل شوی نو چې کله د بدر جنگ وشو د بدر جنگ په طریقه باندې وشو چې کله کافرانو ماتې وخوړله ځینې کسان په کافرانو پسې وروسته روان شو او دوی ځغلول چې واپس نشي ځینې کسان داسې وو چې هغوی پیاره کوله او ځینې کسان د غنیمت نه مال راغونډاوه ترتیب کوي نو چې کله جنگ ختم شو مال چې کوم دی راجمع شوی و په دې کې اختلاف راغی اختلاف په دې طریقه باندې راغی چې کوم کسانو مال جمع کړي هغوی ویل دا زموږ حق دی ځکه چې موږ راجمع کړی دی زموږ په لاسونو کې دی نو ځینې وویل چې نه موږ چې کافرانو پسې شاته روان وو د هغه ځای پورې مزغلول چې بیرته ونه ګوري نو که موږ دغه کافران نه مزغلولي تاسو مال نشئ راغونډولی سي په اسانه باندې په دې کې زموږ باقاعده حصه پکې ده درېیمه ډله داسې واقع پیاره کوله خاص کر د نبی علیہ السلام نه چاپېره شي چې کوم پټ دشمن ناست چې هغه حمله ونه کړي نو هغوی وویل چې ګوره که موږ دا پیاره نه کولې نبي علیہ السلام غم را سره نه وي دا مال خو موږ هم راجمع کولی څه ګران کار خو نه و په دې مال کې زموږ حصه ده دې منځ کې بحث شروع شو چې بحث شروع شو دا خبر چا نبی علیہ السلام ته ورسوه چې مسلمانانو کې د اختلاف اندازې راپورته شوې الله تعالی سورۃ انفال نازل کړو او مسلمانانو ته هدایت ورکړل چې د غنیمتونو تقسیم اختیارات تاسو سره نشته دا د الله تعالی اختیار دی د نبی علیہ السلام سره تصرف دی چې څنګه تقسیم یې هغه به تقسیم کړي نبی علیہ السلام دا مال ټول را جمع کو او په ټولو مجاهدینو باندې یو شان تقسیم کو دویمه واقعه چې کومه دا کم چې مسند احمد کې نقل د عباده رضی الله تعالی عنہ په حواله سره عباده رضی الله عنہ فرمایي چې زما یو ورور و چې هغه په دې جنگ کې شهید شو او چې کله شهید شنو د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه واقعه ده دا و چې زما یو ورور په کله په بدر کې شهید شو نو ما د کافرانو یو سړی گرفتار کو سعید ابن العاص راغی نوم او دا سړی ما مړ کو به ضرورت انتقام کی چې کله مې مړ کو داغه مې توره واغسته زما سره وا او زما خپل خیال دا و چې نه توره به زما انعام زما سره به ځکه چې زما ورور شهید کړي داغه انتقام ما واغسته به ما توره واغسته نبی علیہ السلام ته چې کله ما د قصه وکړه نبی علیہ السلام ماته وجه توره بیت المال ته واچو استه حق نه کیږي و زړه خپش ما ویل چې زما ورور هم پکې شهید شو او بیا ما دون غیرت کړی دی هغه مې وجلې دی او دا غینه مې توره اخیستلې ده اوس ماته نبی علیہ السلام وایي چې دا هم بیت المال ته واچو ته ما خلق قیمتي توره وه ځینې روایتو کې دا هم دی چې دا باقاعده نبی علیہ السلام ته وویل چې توره مال راکړه دا زما شو خو نبی علیہ السلام ته ویل چې نه بلحال کېده وه د دې تقسیم اختیار ستا سره نشته د هغې نه وروسته سورت انفال نازل شو او د انفال د نازلېدلو نه بعد نبی علیہ السلام دغه توره ماته واپس رایې کړه ممکنه ده چې د انفال د نازلېدلو د دواړه واقعیات سبب ګرځېدلي په دې کې دا مسله شوه چې غنیمتونو مال د مسلمانانو لپاره استعمالول جایز شو او د تقسیم طریقه یې شریعت ته وسپارله چې شریعت به دغه دې لپاره اصول ټاکي د خلکو په خپل اختیار نه چې زما دونه کېږي زما دونه کېږي خلک بس نه وایي دویمه خبره به دې کې دا ده چې انفال غنیمت او فی دا درې قسمه اصطلاحات استعمالېږي د هغې مال دپاره چې کافرانو نه پاتې شي په جنګ کې دې ذکر کې د انفال ټکی استعمال شوی دی انفال جمع د نفل نفل دا انعام ته ویل کېږي فضل ته ویل کېږي زیاتی شیز ته ویل کېږي نو د مال غنیمت چې کوم دی دا د دې امت دپاره د خپل اجر د جهاد د ثواب او د اجر نه علاوه یو زیاتی شی دی چې دې امت ته الله ورکړو مخکیني امتونو ته نه میلاوېدو دویمه دا ده په معنا د انعام شي نو هم دغه معنا سمون خوري چې د دې امت لپاره الله تعالی یو خصوصي انعام وټاکو چې تاسو به د غنیمت مال هم سمبالول شي خستل شي مخکینی غونډه کې بس سزا کېږي بنو تاسو به دا غینه محروم کېږئ نه بیا انفال غنیمت او فی دا درې قسمه اصطلاحات په قران کې د دې اصطلاحات خپل منځ کې فرق شته مالی فی هغه ته ویل کېږي چې د کافرانو باندې د حمله تیاری ونیول شي خو کافران په خپل باندې تسلیم شي یا وتختی او مال مسلمانانو ته پاتې شي بغیر د جنگ دغه ته مالی فی ویل کېږي سورۃ حشر کې به تفصیلات راشي دیم غنیمت هغه مال ته ویل کېږي چې باقاعده جنگ به کې وشي لکه د بدر د جنگ په شان کې او داغې نه بعد مال د مسلمانانو لاس ته راشي
انفال چې کم دین دا عام دی دا مالفه ته هم ویل کیږي کم چې بغیر د جنگ نه حاصل شي او غنیمت ته هم ویل کیږي کم چې په جنگ سره حاصل شي یو عام اصطلاح نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي یسالونک دوی تاسو کې ستانه تاسو به کوي ستانه تاسو لا کړي نو دا پیشنګوئی ده د مستقبل خبره ده چې تاسو به کوي او تا ته برازي خو مخکې نه هغه جواب چې تا ته معلومي ان الانفال فبارد مال غنیمت کی وللانفال لله والرسول نو ورته وایي چې مال غنیمت تر اختیار د مال غنیمت د الله سره دی د رسول سره دی الله سره په دې طریقه باندې دی چې دا حکم به الله صادروي جسم تقسیم شي او د رسول سره په دې اندازه باندې دی چې هغه اختیارات به د نبی عليه السلام سره وي فتقوا الله حمد الله نو ویریږي واسرحوا او خپل روغ راولي ذات بینکم خپل منځونو کې اختلاف ختم کړي اختلاف د ټولو مصیبتونو ناسور دی د مسلمانانو دومره لږ کسانو چې دومره عظیمه فتح کړي و هم د اخلاص په وجه کړي و اتفاق په وجه کړي و او چې کله اختلافات منځ ته راشي بیا فتوحات نه بیا ګټي نه بیا نقصانات سره مخامخ کیږي نو الله تعالی اولنې حکم دا صادر کړي فتقوا الله د الله نو ویریږي ځکه به کوم خلکو چې یره موجوده دی الله تعالی یره هغه ځګنو کې جنگ جګړې بيخي نه او به کوم ځګنو کې د الله یره ختم شي د مال محبت غالب شي الته جګړې دا پر سره کیږي نو اول الله تعالی فتقوا الله لفظ راولېګو چې د ټول امت د اصلاح او د اتفاق لپاره دا جمله کافي کیږي واصلحوا او تاسو خپل اصلاح وکړئ یعنی جنگ جګړې ختم کړئ اصلاح روغ راوستلو ته ویل کیږي اتفاق راوستلو ته ویل کیږي ذات بینکم بخبر منځونو کې واطیعوا الله د الله تعالی تابعداري کوي او رسوله او د پیغمبر د الله کا ان الله در حکم او د رسول حکم منئ د الله صریح حکم قران دی او د رسول حکم د سنت رسول دی چې په حقیقت کې هم د الله تعالی امر او حکم دی دا دوه خبرې مخې ته کېده وي او د اختلافاتو نه لري شي ان کنتم مؤمنین چې تاسو مؤمنان یې ان چې کوم دی دا د ترغیب د لپاره استعمال شوی دی ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یې یا ان په معنا د از سره دی نو بیا ودی شي چې ان کنتم مؤمنین په هغه وخت چې تاسو مؤمنان یې چې کلم ایمان لارو مسلمانین قبول کړي و نو دا خبره بزان کې راولي چې یو دا چې د الله نه بجره ساتي دوی مدد رسول به معنی د الله به معنی نو دا خبره به کله عملي کوي کله چې تاسو مؤمنان یې چې مؤمنان نه نو بیا د خدا حکم نشته کافرانو رسول نه وي د الله ومنه د رسول منه هغه خلک دسي وایي چې د الله وجود او وحدانیت تسلیم کړي نو کله توحید هم معنا احکام ورسته نازلېږي دا غیر بعد انما المؤمنون الذين یقینا مؤمنان حق خلق دي اذا ذکر الله هر کله چې یاد کړي شي الله تعالی وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د هغوی په دې آیات کې د مؤمنانو 15 صفات ذکر شوي دي د مؤمنانو مجاهدینو چې کوم خلک مؤمنان ځان ته وي مجاهدین هي نو باغې کې په 15 صفات بيخي موجود دي کدا په صفات به موجود نه ونه دغه مجاهدین کې دي نشي دغه کلک مؤمنان کې دي نشي او ردی انجام بیا خراب طرف روانيږي څنګه جهاد په ذله سیوا ده څنګه شهادت اجر سیوا ده د صداکار هم ډیر باریک هم دي دې مثال د سیده لکه سره چې بجاز کې سفر کې د جاز سہولیت ډیر مزیداری خو حادثه هم ډیره خطرناک دغه شان د جهاد چې کوم دی نو د فضایل ډیر زیات دي په دې کې شک نشته دی نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سحر یو ماقام د الله په لار کې پیرا ور کول د دنیا او د دنیا کې جسم موجود دی ټول نه بهتر دی خو ردی نورسته چې کوم دی د دې خپل شرایط خپل اصول هغه مجاهد کې موجود دي او په انفال کې براغه د لپاره د الله قوانین هم ذکر شي نو دا ال به جهاد چې د سینې نو دا یو روزګار او یو بارګین ته جوړیږي بیا او انجام انتهایی خطرناک ثابتېږي نو الله تعالی و انما المؤمنون الذين یقینا المؤمنان خلق دي اذا ذکر الله هر کله چې یاد شي الله تعالی وجلت قلوبهم یریږي زړونه دوی دې څه کې دا چې کله الله یاد شي نو د دې زړونه ویریږي او نور څنګه کې دي چې د الله تعالی په یادولو سره زړونه مطمئن کیږي نو په دې دوه الفاظو کې څلک مونته کې مخالفت معلومیږي خو دې کې استزاد نشته وجلت قلوبهم کې هغه احوال ذکر کیږي چې کړه د جهنم د قبر د عذابونو باسرش هغه ځکه کې دې زړونه ویریږي
او کوم ځای کې د اطمینان باسته نو ته کې د الله تعالی د رحمتونو د امدادونو د نعمتونو وعده دي د بخښنې وعده دي جنت وعده دي هغه ځکه کې زړه مطمئن کیږي نو دې منځ کې اختلافات نشته واذا تليت عليهم آیاته هر کله چې تلاوت شي باندې باندې آیاتونه د الله تعالی آیاتونه په تلاوت کې به د مجاهدینو باندې زادتهم ایمانا نو زیاتیږي ایمان د دوی ایمان څنګه زیاتیږي ایمان یې زیاتیږي چې دی په آیاتونو باندې یقین کوي نو د علم کې راشي او علم ځان له د ایمان د دین مستقله حصہ ده کوم چې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د روایت نه معلومیږي چې الا ان العلم دین چې ګوره علم په خپل باندې د دین مستقله حصہ ده نو چې کله به د آیاتونو باندې دوی علم راغی نو دا دین شو او د دین سیوا شو نو دین په ایمان کې داخل له په دغه طریقه باندې ایمان زیات شو دویم به دغه علم باندې به عمل هم خامخه کوي نو عمل هم زیات شو نو په دغه ترتیب سره ایمان خو په خپل عمل خو په ایمان کې د ایمان نه جز دی یعنی ایمان بغیر د عمل نه ممکن نه کاملېږي نو په دغه طریقه باندې ایمان زیات شو وغلا ربهم خپل رب باندې دوی یتوکلون توکل کوونکي دي او کوم خلک چې په خپل رب باندې توکل کوي نو هغه د مالونو اثر نه کوي هغه د چا نه یریږي نه هغه بچا باندې بار چا باندې اعتمادونه هم نه